السلام علیکم ګرانو قدرمندو کتونکو اوریدونکو دا وخت په ناراضه کې موجود یم او د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم مشران دي صدر حاجی شیر بادر چې دغه شان نور مشران دلته موجود دي د دې قوم خواله یو جرګې یو خبرې لراغلي د دې نه وړاندې د ناراضي د پول یو شمېر ځل افتتاحګانې شوي دي او په دغه باندې د کار شروع کېدو یا د فنډ جاري کېدو په حوالې څخه هم ډېرې زیاتې دعوې شوي دي اوس د دغه پول د جوړېدو د پاکستان پیپلز پارټۍ دغه مشران هم دعوه کوي دغه دعوه څنګه کوي او په کوم بنیاد باندې کوي د دوی سره پیسې ورسدي څه ورسدي چې دوی د خلک مطمئن دي او دوی په خپل باندې هم مطمئن دي چې په دې پول باندې به کار شروع کیږي حسیب خان کلیګم پوهیږي په دې پول باندې خو ډېرو خلکو وعدې کړي دي ډېرو خلکو افتتاحګانې کړي دي هغه پول باندې کار نه دی شروع شوی تاسو اوس په کوم بنیاد باندې دغه پول د جوړېدو یا د کار د شروع کېدو دعوه کوئ بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه دا سیده په هر یو ډیولپمنٹ کار کې په ترقیاتی کار کې درې بنیادی محکمې انوالو یو هغه محکمه چې د چا کاری نو دا د پول کار د سی ان ډبلیو ته بل محکمه چې دا پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ ډپارټمنٹ ته پی ان ډی ورته وي او دریم محکمه چې دا فاینانس ته یعنی چې کم پیسې ورته انتظامات کوي د پیسو نو موږ په دې بنیاد دا دعوه کوو چې ولنې کریډټ خو زه د دې خلکو لور کوم د قوم لور کوم دی یو قومي اتحاد وکړو او دیو د 13000 یا 15000 آبادی چې کومه دا دیو ټوله یو ځای کا منظمه کا او دیو تقریبا سکم 2 کروڑ روپۍ چانده د نن ورځ پورې وکړه ځکه چې د دیو ډیر مرګري په سعودي عرب کې دي او هغه بنیادی وجه دا و چې دلته د ماشومان پریکټیکل امدادل مې شوی وي به دغه رنګي د ډیرو خلکو ویزیم خرابې شوی وي نو د دیو د منظم کېدو او د دیو د چاندې چې کم د منګ له یو انرژي راکا پوزټیو الحمدلله موږ پاره کې کامیاب داسې شو چې موږ د سی ان ډبلیو د منسٹر صاحب سره په 23 مئی باندې میټینګ وکړو کارونه د پیپل پارټۍ په حکومت کې په 2013 کې منظور شوی به د نون لیګ خپل کوشش کړو پی ټی آی خپل کوشش کړو خو مسله دا و چې د پیسو په ریلیز کېدو پسې چا کوشش یا منډه نه واله یا په پروسس باندې ځان نه پویولو یا خپل تعلق او خپل پوزیشن نه استعمالولو نو موږ منسٹر صاحب صدا خبرو کو چې یو خدا د ای آی پی پیسې دي دا ته په صوبه کې لګولې نشي څنګه کتا 13 زلیا دي نو زمونږ ډېرې ویکنسیانې چې د سواد خلکو فل کړي دي او دا غي ثبوتونه د ټولو نزيد تاسو سره دي نو موږ ورته دا ویل چې د ای آی پی پیسې دي نو دا به بل ځکه نه لګي خو به دویمه مسله دا و چې دا پیسې په بل ضلع کې لګي دي شي په کورما کې په وزیرستان کې نو خبره دا چې دا دلته ولګي او دا هم دی پول ته ریلیز شي دا غي نه پس موږ د سیکریټری پی ان ډی صاحب سره میټینګ وکړو چیف انفراستراکچر عامر صاحب سره میټینګ وکړو به د فاینانس سره موږ خپل کې سټیک اپ کو او په دې کې کانټراکټر ته دا ویل شو چې ته کار شروع کا ته چې کار شروع کې موږ بتا ته ریلیز وکړو الحمدلله د نن هغه ته نه ورځ مخ کې دلته تقریبا یو شلټه نه سیریه راوړه او په دې روانو 2-3 ورځو کې به دا 50 ټنو ته ورسي دا غي نه پس باغې ته پهلنې په دې جون کې ان شاء الله یو 5 کروڑ روپۍ ریلیز شي به چې هغه د 5 کروڑ روپو کار کمپلیشن ته شروع کی نو یو 10-12 کروڑ روپۍ به نور هغه ته ریلیز شي نو په دې کې د وخت کې ټوټل چې کم د پول بجټ ته هغه د 31 کروڑ 38 लाख 75571 روپۍ دي دا کاغذ بم تاسو له در کما تاسو خپل چې کم تاسو کتون کې دی هغه ته مخه وي او دا یو قومي کار خو په دې کې زه ټولو نه غټ کریډټ چې کم دی هغه د خپل مشرانو له د ناراضي چې کم کلی دي دا ټول کلی تقریبا 2 کلی دي او 10000 آبادی ده نو د دیو د منظم کېدو د وجه موږ ته انرژي میلاو شو او الحمدلله ادیو مطمئن دي په یو ورځ دوه کې به ان شاء الله د دیو کنسلټنټ او کانټراکټر راشي دلته په کریډټ باندې لانجا خدا سره کریډټ به موږ د ټولو لور کو 50 خبرې نه کو صحیح شو باقی دا قوم دی قوم مخامخ ته او قوم د ټولو نه غټ افورت ټولو نه غټ مهنت په خپل کړی دی ما خو درته ویل کنه چې موږ به دې ته پامنت لیک دیو نه راټولې دي کدیو دا ريجستره او دا پیسې نه راټولولې د پیسو د 2 کروڑ روپو د راټولولو د پاره هم په پیسې لګي کنه هغه قرباني خو دی ور کړی دا نو اوس کا کریډټ د دې سو کا خلیزه ودا چلو کوم چې تاسو په تعاون بزدا کریډټ د ټولو پارټیانو لور کا بشمول پی ټی آی لوي ور کما خو چې په کوم شي موږ د تکلیف رسی هغه تکلیف راته په دی باندې رسی چې راوي زب سټیر واخلم نو د سټیر اغسته کېدو مطلب دا دی چې نه به په خپل سمېګم نه به خپل ترقی غواړم نه د قام ترقی غواړم نه د ولس ترقی غواړم مطلب دا دی چې دوی په تورو تیارو کې چې باراني نو نه به سکول ته تللی شي نه بل څه ته که تاسو زمونږ درخواست وکړو په هغې کې موږ دا لیکلي دي چې یاره دا صرف سټرکچر نه دی دا یو صرف یو پول یا سروس نه دی د دې سره ستا
نوکری د دې سره ستا مزدوري لایولیهود د دې سره ستا تعلیم د دې سره ستا پبلک هیلث د دې سره ستا هر څه د دې سره منسلک دي ځکه چې دا خلک ښار هسپتال ته به درځي او یا به چې د کوټکي او د ډیرکۍ بي ایچ یو ته یا یو کلینیک ته به ځي نو مطلب دا دی چې دا یو پوره غټ جامع پیکیج دی او که د سټې خبرې څوک کوي نو ښه خبره دا ده بالکل نن والله د وکیل پیسې به والله موږ ورکو های کورټ کې د سټې راواخلي او انشاءالله زما ستاسو سره دا واده ده چې دا په کومه ګنټه کې سټې راخلي د هغې په دویمه ګنټه کې به والله موږ سټې ماته کړي موږ خپل لیګل ټیم برابر کړی دی او په هغې کې زموږ سره موږ صرف د پیښور یا د باجوړ وکیلان پکې نه دی چولې هغې کې زموږ د وزیرستان د کورمې د مومندو هر قوم نه پکې موږ خپل وکیلانو یو د اتو کسانو ټیم برابر کړی دا د سټې راواخلي خلکو ته پته ولګي موږ به دا به سټې دی رالي چې زه ترقي ودروم او موږ به سټې د دې دپاره ماتو چې یاره موږ ترقي غواړو باقي د کریډټ چې چاله ورکوو یا ستاسو خوښه ده مننه سړکونه د یو ملک یو قام په پرمختګ کې ډېر غټ کردار چرته چې سړکونه یې هلته سکولونه یې هلته اسپتالونه یې هلته روزګارونه یې خو زموږ د علاقې چې دي دا د دغه ژوند د ټولو بنیادي هر څه نه محرومه دي حاجي صاحب د کریډټ پته خو په بکسه کې به لګي چې کله الیکشن وشي دا خاصه خبرې دي چې سټې راواخلم کار به ودرم ما خو به خلکو ته ښیي د دې ځای د پول ډېر زیات لوی ارمان دی اوس پکې خلک څه خبرې کوي دغه خلکو ته څه پیغام ورکوي او په دې کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او بیا د اخندزاده چټان د دې خلکو په څومره کردار دی بسم الله الرحمن الرحیم په کریډټ فته حسیب بایم خبره وکړه تا په خپل هم وکړه چې کریډټ ورکولو والا دا سیاسي خلک نه چې کریډټ والم کریډټ ورکولو والا دا قوم دی چې بکسه کې دا کریډټ چاته ورکوي دویم د زمونږ د پارټیو د سید اخندزاده چټانو د عبدالحسیب سلارزی دا د دې او د منډو برکت دی او زه دا یقین کوم چې د ناراضي پول د اوسه پورې خوب لیدو افتتاحګانې بیا اوس په جوړیږي درېیمه خبره دا ده چې دی وایي چې زه سټې رالمه کوټ ته پیځمه نو دا خبره د دې ځای نه زه چیلنج کوم او زه ورته وایم چې د هغه د وکیل پیسې په معاش ولې خو دا د لاړ شي او چې کوټ ته د لاړ شي ولې چې دا به ناراضي په سکول به په پول باندې سټې رالي په دې به کوټ ته ځي خو په دې په نب کې کیسونه دي په دې په انټي کرپشن کې کیسونه دي والله کې دی خو بیا نه رالي خو زه یې پرې رالم دی به نب ته مخامخ کېږي دی به انټي کرپشن ته مخامخ کېږي په ده باندې اوس تیار دی د زوی روپوش دی په جیچکیو په دغه کې د په خپله د زوی ویډیو شیر کړي چې دا د جیچکیو مخې ته ولاړ دی چې زه د عمران خان په څنګ کې یم او جیچکیو ګیټ ته ولاړ دی په ده باندې کیسونه دي دی به سټې له لاړ نه شي په ده باندې به سټې خلک راولي نو د دغه لپاره زه چیلنج کوم زه په دعوه سوم چې ور دي شي او دا دغه شي دویمه دا ده چې راغه خان په خپله هم او د هغه ملګري هم دی چې په دې اوس وخت کې د ناراضي پول دی نه جوړوي پاکستان یې وران کړی دی په هغه د ساس کې دی په څاس راکړل د قاید اعظم کور دی وسو دی د جیچکیو باندې حمله وکړه د کور کمانډر کور دی وسو په زمونږ په صوبه کې د ریډیو سټیشن چې د انګریزانو د وخت جوړ وو هغه دوی وسو دوی زمونږ نه تیار شګي نه اوس یې زلداله به مال تراقیتي کارونه وکړي آرام شه چې نه کوي راله نو چې نه کوي راله نو د سټې خو زه چیلنج کوم چې ورځي دي په چې کله رالي کله کوي انشاءالله موږ د سټیټ او د عدالت او د ارڅ ته تیار یو یقینا د مشرانو خبرې تاسو واورېدلې خو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د ناراضي قوم چې دی د دې خلک چې دی د دې د کمیټې مشران چې دي هغه اوس د دې کار نه مطمئن دي او د دې نه وړاندې چې سهم شوي دي تشې ابتداګانې شوي دي خو په یو ځای کې هم کار نه دی شروع شوی